بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن خپل ورونو ته یو بهترینه دعا ښیم، کومه خلکو ته چې نظر لګي د هغې باره کې ابن عساکر جبریل علیه السلام ابن عساکر کې دی جبریل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم له تشریف راوړو. پیغمبر علیه السلام ډېر زیات غمجن و. تپوس یې ته وکړو د خدای رسوله ولې غمجن ناسې ولې خفه ناسې؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل حسن او حسین ته نظر لګېدلی دی. جبریل علیه السلام ورته ویل بلکل رښتیا دي، نظر لګي. نو تا په دې کلماتو باندې چې کوم دی هغه په پناه کې ولې نه اخیستل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هغه کم کلمات دي، نو تاسو هم دا کلمات زده کړئ، واورئ، وایئ. بهترین خبره د خپلو بچو باندې چاته چې نظر لګي. پیغمبر علیه السلام چې کله دغه کلمات وویل نو حسن او حسین را پاڅېدو او لوبې شروع کړلې. پیغمبر علیه السلام بیا ارشاد وفرمیو چې تاسو خپل ځانونه، خپلې بیبیانې، خپل اولاد دا تاسو چې کوم دی په دې دعا کې چې کوم دی په پناه کې واخلي. د جبریل علیه السلام دعا ده، نو تاسو هم یې زده کړئ. لومبی او اخره ته چې کوم دی درود شریف ووایئ، 3 پیرې وایئ، 5 پیرې وایئ، او په منځ کې چې کوم دی دا دعا 3 پیرې ووایئ. تاسو هم یې زده کړئ. اللهم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجه الكریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس. کله چې تاسو دې ځای ته راورسئ والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین، دې ده کې به د عاف الحسن والحسین نوم نه اخلئ. چې کوم کس ته نظر لګېدلی دی هغه کس نوم اخیستل پکار دی. مثال کې توفر عاف العمر من انفس الجن واعین الانس، دې ده کې به دا نوم اخیستل پکاري. دا دعا بیا واورئ او زده کړئ. اللهم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجه الكریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس. تاسو ته ما ویل چې عاف الحسن والحسین ته ورسیږئ، نو دغه دی کې دغه نوم په ځای باندې چې کوم کس ته نظر لګېدلی وي د هغه کس نوم اخیستل پکار دی.